دې کس 30 کاله استادي وکړه او بیا بینک نه 22 लाख روپۍ راغستې. دې سره څه وشو، اوس د روډ په دې غاړه باندې ناست دی جاړي او 30 کاله نوکري یې کړو او بیا نو راځئ ویډیو را سره وګورئ چې د دې کس سره څه وشو. آیا دا صرف په پاکستان کې کېږي؟ په کمنټ کې ضرور خپل رایې راکړئ. که بهر ملکونو کې هم کېږي، ځکه چې ما ستاسو سره هم دا کېدلی شي. نن سبا د حالاتو ته چې وګورو ما ستاسو سره هم کېدلی شي. زموږ مقصد دی چې تاسو دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسي چې بیا بله ورځ د هغه احتیاط کوي. ویډیو مو کتله ملګرو، دې کس 30 کاله نوکري کړله، د هغه نه به پس 22 लाख روپۍ د بینک نه راغستې. چې څنګه د بینک نه روپۍ راغستې دي نو بهر ورته ډاکوان ولاړ دی، ډاکوان دې سیده روپۍ ویوړې. نو څومره د خفګان خبره ده که نه چې یو 22 लाख روپۍ ته راواخلې او ته 30 کاله نوکري وکړې استادي وکړې. دا ډېر زیات ګران کار دی او د هغه پس ته 22 लाख روپۍ ستا له راشي او ته هغه ته ستا نه څوک ویسي. ځکه چې ولې د غریب سره داسې کېږي؟ که نه تاسو سوچ وکړئ بهر ملکونو کې هم داسې کېږي که دا صرف په پاکستان کې دی؟ په کمنټ کې خپل رایې هم راکړئ، ځکه چې په پاکستان کې دا تاسو سوچ وکړئ یو غریب سړی ځانه مزدوري وکړي، ځانه پیسې جمع کړي او بیا یو کس راشي هغه ته ایسي ویسي. که بیا ته رپورټ کې هم نو څوک ستا نه اوري، ځکه که چېرته یو تقاطر انسان وي نو هغه به ترې پیسې واخلي، لیکن نور په دې عدالتونو کې په دې هغه کې د سره څوک اوري نه. دې وجې نه زمونږ د غریبانو سره داسې کېږي او یو 2 قانونونه دي، د غریب دپاره یو قانوني او د مالدار دپاره بل قانوني. د غریبانو څه کېږي، دا اوس په دې سیټ باندې ناست دی روډ او غریب جاړي او هېڅ هم نشي کولی، هېڅ هم په لاس کې نشته چې څه وکړي او نه یې دومره طاقت په دې لاسو کې شته چې هغه څه وکړي چې ډاکوان نه بیرته پیسې واخلي. 22 लाख روپۍ دي، کمې روپۍ هم نه دي. نن سبا غریب دپاره 1000 روپۍ هم ډېرې دي. که تاسو سوچ وکړئ نن سبا ګراني ډېره زیاته ده او هر څه ډېر زیات ګران دي، نو د غریب دپاره 1000 روپۍ هم ډېرې زیاتې دي او دا 22 लाख روپۍ دي. ډېر زیات خفګان مقام دی. سړی سم وجړئ، دا ځینې ویډیوګانې سړی وګوري، سړی دا ویډیو جوړول ورته هم ګران شي. لکه موږ وایو چې تاسو سره ملګرو ډېر زیات احتیاط کوئ. نن سبا که تاسو سوچ وکړئ هر څه ګران دي، هر سړی په چا باندې اسره نه کوي. نو چې چېرته د بینک نه روپۍ راخلئ یا د روپۍ راخلئ نو ځان سره یو کس بل بوځئ یا ځان سره ګاډی بوځئ، په هغه کې سیده ځئ، ځکه یوازې مه ځئ غټې روپۍ راخلئ. نو نن سبا ګورئ چې د هر بینک مخې ته یو کس ولاړ وي، تاسو ټارګېټ کوئ، تاسو چې څنګه پیسې رااخلي د هغه خپل کسان وي نو هغه ستاسو هېڅ ته کې سیده نیسي. نو خپل خیال ساتئ ډېر زیات، ځکه پیسې هم ښې دي نن سبا، نو ولې دې هم نو خپل زیات خیال ساتئ چې چېرته پیسې راخلئ، چېرته یو داسې سیسټم وي نو هغه ځان سره یو کس بوځئ او ځان سره ګاډی بوځئ، نو سیده به تاسو په اسانۍ باندې راتللی شئ. ځکه هسې نه چې ستاسو سره هم ایله پخوا هم پیسې جمع کړئ او ستاسو سره هم داسې کار وشي او ډاکوان نه پیسې ووایي. دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ مقصد دی چې تاسو هم احتیاط کوئ، هسې نه چې ستاسو سره هم داسې وشي. موږ دې دپاره دا ویډیو جوړه کړه، زموږ دپاره په دې کې یو عبرت دی چې موږ له هم پکار دی چې موږ احتیاط وکړو، چېرته پیسې راخلو نو په احتیاط باندې راواخلو. انشاءالله میلاویږو په بله ویډیو کې، چېرته اوسئ، اباد اوسئ.